دویمه یو خبر درته کوم، شب برات دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مطابق مبارک شپه ده. امهات المؤمنین فرمایي رسول الله مبارک یو ځل د شپې نو وی ما دا ګمانو کو الله پیغمبر ازواج مطهراتو کې چاخواله تللی دی باندې خو ډېره زیاته د دغه خبرو متعلق توجه ساتي او سوچ او فکر. وی زه الله پیغمبر پسې ووتم نو رسول الله مبارک مې جنت البقیع کې ولید. الله پیغمبر ناسو جنت البقیع کې جړلې، امت له دعا کوله، امت له دعا کوله. وی زه تر عالم کور ته رسول الله مبارک شراله ما الله پیغمبر چرته تللی وی رسول الله مبارک ما ته وی عائشہ ز جنت البقیع ته تلم. ما جنت البقیع کې امت د پاره دعا وکړه دا شب برات دې په دې شپه مالې چې څوک پیدا شي دا غنوم نکلی کیږي، څوک وفات شي هغه لیکلی کیږي، د انسانانو رزق به دې شپه لیکلی کیږي، د انسانانو عمل نامه دا په دې شپه الله تبارک وتعالی ته پیش کیږي چې ستا د بنده په ټول کال کې دا اعمال کړي دي خدای په علم کې دي، خو بیا هم الله رب العزت یو نظام مقرر کړی دی وی دا فرشته خدای ته پیش کوي په دې شپه باندې. نو په دې شپه چې د یو بنده عمل نامه دا خدای ته پیش کیږي هغه په عبادت کې مشغول وي نو دا ډیره بهتره ده. نو ما په دې شپه باندې الله تبارک وتعالی ته دعا کوله، امت د پاره مې دعا کوله چې زما د امت عمل نامې دا خدای ته پیش شي او په داسې انداز کې چې الله تبارک وتعالی د خپل بندگانو په دې عمل نامو باندې خوشاله وي. نو دا شب برات تقریبا چې سباله د شروع ورځ وي او د نهي ماښام ته چې کوم دی بیا دا شپه راځي. نن 11 دی په دې حساب سره کوئ نو د شپې عبادت دی. ورځې روژه شته او که نشته دی نو په دې کې د علماو اختلاف دی. ورځې روژه کې مفتابهي قول دا دی چې په دې ورځ روژه نشته دی، که چا ونیوله ګناهګارېږي نه.